حدیث مبارک کی راغلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک فرمائی دی کم بی بی چھے دیغا خاوند مرشی میڑے مرشی آغا پخپلو بچو باندے کھینی حتی چه دا بچی زوانان شی لکه دا الکان زوانان شو سیب لونه پیغلی شوی د دې بدل کې الله جنت ورکي زمانه چې وا په اصطلاح افغانستان اني د پلار اني مان د لیدل د پلار طرف د مور د طرفه مالي دل عام دغه سي ځواني کې کونډه شو دوی لونه او یو زویو آغا زمونږ دا وطن خو سخ وطن دی په شا باندې کارونه دي او بخور دی صاحب ډیر مشکلو سره مخامخي هغه زندگی هغه تیرا کړې و دالته زما اصول دا دي طریقه زما دا ده چې زه کم نوافل عبادات کم صدقات چی زدا مشران چې څوک زما ته ممکن نزدې یادي هغه په نوم باندې یادوم پلان کې دا زما طریقه هم دا ده شامیم دا لیکلی دي بیا بهتره دا ده چې بیا ټولو طعام کا او بخل مکوا ځکه قادر مطلق ذات دی ټولو ته رسي دا مسله ده صاحب ټولو ته رسي نو هغه به ما په دعا کې یادول پس د وفات دا ما خوب کې ولیدا ما ته پوښتنه وکړه چې جهنم څه حال کې ده ما ته وای مونږ جهنم نه یو سبحان الله سبحان دا یاد ساتي دی او بنده خوب د نبی علیه الصلاۃ والسلام نو رستو وحی نشتا حضرت جبريل با حیثیت وحی چاله ناراضي دروازه د نبوت دا بنده لیکن مبشرات شتا دا زیر ورکون کی دا خوب دا شپږ څلوېښتم درجه د نبوت دا تاسو بیا پاغه نه پوهیږئ چې هغه په ولې شپږ څلوېښتم ته د علماو تحقیق سره تعلق لري خو د بنده د مسلمان خوب دا شپږ څلوېښتم درجه د نبوت دا خوب آسه مګاڼه چې دا آسه سمې ولیدل صاحب دیکھ ډېر لوی مقامي زما دا یقین راغی چې کوم رسول الله ویلی دی صلی الله علیه و آله وسلم چې کومه بیبي کونډه شو په خپل بچو کې ناستا بدل کې الله جنت ورکړي دنیا فانی دا چاته بخانک ځواني کې وفات شو ما یو کتاب کته هغه یو خبره لیکلې ده ناشنا خبره سره وای د مشرانو قدر کوا خو د کشرانو قدر کوا ما چې دې بس وای دې ځکه د علماء واجب خبرې سره وې د مشرانو عزت زکه کوا چې عبادت سیوا ده خو چې عمر سیوا شو خو عبادت سیوا شو کنه نو په دې نیت باندې د مشر قدر کوا د مشر عزت کوا زکه ګیره سپینا دا عمر سیوا ده نو عبادت به ډیری خود د کشرانو هم قدر کوا ولی د دوی ګناه کم ده زکه چې عمر به څومره ای چې کم عمر ده خو ګناه هم کم شو کسه د کشرانو قدر په دې کوا چې ګناه کم ده دا سانحات چې موږ ګورو دوار جهان سرام صلی الله علیه و آله وسلم صحابهونه پوښتنه وکړه ای زما صحابه رضوان تعالی علیهم اجمعین تاسو شهید شاته وای صحابه پوښتنه زما صحابه تاسو شهید شاته وای
صحابه کرامو فرمایل چې د غش و بارانې د کافرانو سره مقابله یې او په هغه کې مړ شي نو دی شهید دی. نبی علیه السلام فرمایل چې نه کړه اذن شهداء امتی قلیل او کما قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زما د امت شهیدان خو بیا کم شو. وی خاصه تاسو وای الغریق شهید په دریاب کې اوبو کې غرق شي دا شهید دی. یعنی درجه د شهادت دا حکم د شهید نه دی. حکم د شهید دا دی چې سره د جامو بغیر د غسل نه دی بخخیږي. هغه درجه هم دا حکم هم دی خود د صرف درجه د شهید دا حکم دا نه دی. بیا میدان جنگ کې کفار سره مقابله کې دی ولګېده او غیر مرتص یعنی دومره وخت تیر نه کې چې دواو کی یا بیدار شي یو مانزه مقدار د حکم دا دی چې دله به غسل نه ورکوي دله به کفن نه ورکوي. دا کومه جامه چې دا اغوسته ده دغه کفن دی. او بله مسله هم دا واورئ د شهید وینه پاکه ده. کم میدان جنگ کې چې کم شهید شو د هغه وینه روانه وي د چا په بدن باندې ولګېده چا په جامه باندې ولګېده هغه بدن هم پاک دی هغه جامه هم پاکه ده. مونځ پکې راشي آسمانونه هغه خاورو ته پسخیږي کمې خاورې چې شهید باندې انبار شي. آسمانونه هغه خاورو ته پسخیږي کمې خاورې چې شهید باندې انبار شي. دریاب کې غرق شي ډېر خلک زمونږ تاسو به لیدلي اوبو یې وړل دا شهدا دي ټول درجه د شهادت دا ګناهونه ټول معاف کیږي. رسول الله صلی الله مبارک په عرفات باندې اعلان وکړ دعا وکړه یا الله شهید ته هر څه معاف کا دوار جهان صلی الله علیه وسلم یا اللہ شہید تو ہر سے معاف کا فرمان الہی راغے ہر سے میں معاف کرل خو یو خبر نہ معاف کو صاحب کم نہ معاف کے حقوق العباد دے بندگان و حقنا نہ معاف کو چا سر زیادہ کرے دے چا سر ظلم کرے دے چا نے مال لاندے کرے چا نے دولت لاندے کرے چا نے زمکہ لاندے کرے دا حقوق العباد دی دا چاہتا معاف کو پا مزدلفہ باندې رسول الله ودرېده داسې دعاګانې خو نبی خو رسول الله مینه وسره د امت سره دومره مینه ده دعا جهان سردار صلی الله علیه وسلم اچھا تا صاحب هبه خطه وګو چې الله په څوک معاف کا لیلۃ المعراج کې الله پاک ورته چې څوک راضي د چا ملاقات لا نو څه تحفه راوړي ته مال راغله تاثر راوړي ما غریبی و فقیری و مسکینی میں راوڑے دا فقیر مام میں کسب و مدزمہ مام کسب دا میں تھا راوڑے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ بدر کی جس وقت دی مبارک لا سوچت کر یا اللہ دا 300 دیار لز مسلمانان میں پیدا کری دی پا مخد زمکہ کے دا سے خلق نشتا کچرته ته غواړې چې خپل نوم د باقی پاتې تر قیامت پورې د امداد وکړه او کنه نو بس پرېږده دومره دعا یې وکړه چې څادر مبارک د اوږو نه کته پرېوته او که صدیق صاحب راپاڅېد لاس یې دې ونیو بس دی صاحب ستا دعا الله نه رد کوي صاحب د رسول الله دعا خو دعا و صاحب صلی الله علیه وآله وسلم په مزدلفه باندې ودرېده دعا یې وکړه یا الله شهید د هر څه معاف کا فرمان الہی راغے ہر میں معاف کرن اس دے سر زما کار نشتا چې حقوق العباد باغا څنګه معاف کړي بس تا به رضا کی سپه کې دوزخ ته لګي دا بنگلا ستا شو دا سره معاف کا صاحب ته وینې سه ولز د قیامت کې دا چې یو ځل کور مالک د رضا کې دا کور به استاد ول هغه مالک رضا صاحب
چې الہ العالمین دی یو ذر رضا که بیا د جهنم ته نه لګي یو طریقه درته جوړوي صاحب یو طریقه بیا درته جوړوي خو مالک رضا که صاحب جل وعلا شانه چې هغه د رضا که بیا ګوره صاحب په زور د خدای صاحب بیا ګوره صاحب نو الغریق شهید اوبو کې غرق شي هغه شهید دی په طاعون مرض باندې وفات شهید دی ذات الجم د الخونو دردونو باندې وفات شي هغه شهید دی وبا مرض باندې دا زمونږ د وطن کې یو شی تیر شوی والله علم چې حقیقت به وکنو خو خلق د ډار نه اکثر مړه کړل خلق وی چې کرونا نه پښتنه وشو چې تا خو وی چې زما دا 10,000 کسان وجنم تا خو 10,000 کسان مړ کړل وی دا 10,000 ما مړ کړی دا 6,000 د یې نه مړ دي دا د ډار نه مړ دي صاحب او زما خو هیڅ پروا په نه و چې دا کرونا دا که څه شي دا که څه بلا دا هیڅ پروا او تاسو که خیال کوي د مړي ته بننس دی کېدی لهر یو بالته ناستو بل باستو میا جان دی الله تعالی مغفور مرحوم کی زما آشنا او زما دوستو او ما سره ډیر خطا سلام خیل دي صاحب د ملوک حاجی اورور دی ورر مدد په دې تندې ما چوک صاحب ما کرونا د ماته سو وای صاحب دې کریما کرونا په صدقه صاحب دا ساته ایمان مضبوط کړي ایمان مضبوط پکار دی صاحب ایمان د مضبوطی پروا نشته صاحب او صاحب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایل چې زما دا ترور عامه صفیه به خپکیږي کدا نه خبه کېده دا حمزه صاحب ته نه چې شهید شو په احد باندې میدان باندې ما به غزنګل کې غرزولې وي چې دا زمرو خړلې وي وی صاحب دا ولي وی چې ورځ د قیامت کې خلق د قبرونو راوتل او زما دا تر د زمرو د بدن نه راوته وي چې د خلق د الله قدرت خارج شوی او زما ترور خپکیږي قدرت الهی وای چې په کوم ځای کې پروت دی خو چې خدای درنه رضا یې یا پروا نشته کله کله ما بیان کوي په چا مې پروا نشته صرف چې الله ته مې مخامې سره کته هر څه وای کم خرافات وای ک غړې وړې وای دا ستا خبرې دي صاحب پتا مې هیڅ پروا نشته صاحب صرف چې الله ته مې مقسم برابر بس نور پروا نشته وبا مرض باندې وفات شي دا درجه شهید ده دا حریق راځي دا د برق دا غچ ده دا په حریق کې راځي لکه حدیب مثال دا دیوال په سړی باندې پریوزي دا چتونه اکثر پری وتل بعض وخت طوفان راشي دام شهیدان دي صاحب درجه د شهید دا په حدیم کې راځي صاحب دا ټکر نه ده دا چې اوجنګي دا موټر دا په حدیم کې راځي او دا د برق مسله چې دا په حریق کې راځي یعنی اوس وځي چې اوس وځي دا هم شهید دی صاحب نو عمر به څومره ډېر کم عمر صاحب الله تعالی دې مغفور و مرحوم کی پسماندگان ته دې الله تعالی صبر جمیل ورکی اجر عظیم دې الله ولا ورکی د دې بدله دی الله پاک دنیا او آخرت دواړه چې کوم دینو دا ولور کی مونږ به ټول زو دا لوی خلق د دنیا نه تللی دی صاحب د دې کویټې نه یو مولوي صاحب ما ته ټلیفون وکړ اما سره پاتې شوی کندهاری دی موسی کلیم اخوند دامت برکاته العالیه او د رمضان شریف شپې ورځې ډېرې وژړل د کویټې نه راته ټلیفون وکړ ما موسی کلیم اخوند ولې وایي مور مې مړه شو مور مې وفات شو نو ما بیا ورته وی چې ګوره څومره غمونه راشي خو د نبی علیه الصلاة والسلام مبارک وفات مخې ته کوه چې دومره لوی خلق له دنیا نه تللی دی چې د اسمانونو ځمکې د هغې مبارک د مخه پیدا دي او دا حقیقت دی واقعات دي صاحب مولانا محمد زکریا صاحب ریحانة الحلم نور الله مرقده د دې حدیث مبارک باندې تحقیق کړی دی لولا لما خلقت الافلاک مولانا محمد زکریا صاحب ریحانة الهند د هند کشمالو د محدثین او استاد د مولانا حمدالله صاحب زما د استاد بالذات لولا لما خلقت الافلاک
کته نوې ما به افلاک نو پیدا کړي. علما لاندې بیا تحقیق کوي افلاک خو اسمانونو ته د علویات ته اشاره ده، یعنی چې علویات شو سفلیات خو په طریقه ولا سره شو چې دا اوچت اشیاء د رسول پاک صلی الله مبارک د مخ نه پیدا دي، دا کته اشیاء خو په طریقه ولا سره دي. مولانا محمد زکریا صاحب رحمت الله علیه وای اگر کدا حدیث مبارک د بعض علماء په نسبت باندې موضوعي وای لیکن معنی د بل حدیث نه صحیح ده، بیا حواله ورکړی دا په یو کتاب باندې مرقات المفاتح على مشکات المصابيح. مرقات ټول سره موجود ده، مولوی صاحب سره مشتا، ما سره مشتا. مرقات المفاتح او على مشکات المصابيح هغه اوږد حدیث راغسته ده چې حضرت آدم علی نبینا صلی مبارک فرمایل چې زما په پوښ کې چې کوم حضرت پیدا کیږي دغه په وسیله باندې ماته معافي وکړه. ته څه پیژنې؟ رسول الله یادو وای چې څو وخت زما په بدن کې روح راغی نظر مې په عرش عظیم باندې ولګېده چې ومې کته لا اله الا الله محمد رسول ما وی چې ستان نوم سره چې لګېدلې ده دا ورکوټه سره نه ده هدایت ساته دا غزاد ده کده نه وای دا کائنات به مانو پیدا کړی. دا وګد حدیث راغسته وګد حدیث فانی دنیا دا تریزمون نبی رویدار تله ده فانی دنیا دا تریزمون نبی رویدار تله ده ده مدینه منور خل تاجدار تله ده چی آواز دی بادری هم دی سخا خورو حق عثمان ابن عفان سخی نامدار تله ده دی مدینه منور خل تاجدار تله ده چی پا دربار بے خادم و مخدوم دوار یو دا سے حکمرانوں سے ہے کہ واسطے نہ چلے دے نہ پیسے چلے دے سے دا سے نہ چلے دے سے جب ته لګ لاس کا کړه الګا دا جب دې ډېر وګسوي نه دې لګ لاندې کا سره وباسه سے دا نو نه پکې واسطه وا او نه پکې پیسې واسه چې په دربار به خادم او مخدوم دواړه یو هغه عمر فاروق اعظم غوندې سالار تله ده د مدینه منوره خل تاجدار تله ده چې د ځنګل مست زمرو بترې نه تخت کړلا چې د ځنګل مست زمرو بترې نه تخت کړلا هغه علی شیر خدا حیدر کرار تله ده وای بادشاہ فدا حسین چې په دنیا فناشي. دا سیدو د نبی اسلام په اولاد کې زما سره ډېر تعلق یو کله براغه ماته به چې مولوی صاحب او نادر ته وایم او وفات ده صاحب ماته قسم خوړه چې مولوی صاحب یو ناد به د رسول الله صلی الله مبارک په صفات کې لیکل دی مدینه منوره ته الله رسول صاحب وای بادشاہ فدا حسین چې په دنیا فناشي داس آواز د ذل جلال په هر دیار تله ده یوم د پاتې نه ده صاحب دا ټول بزو دا دور اسقاط کوي دا خامخا کوي. ما د دې تحقیق کړی دی پورا مضبوط تحقیق مې کړی دی دا سه ټوکه ونه غاڼي دومره عظیمه فائدہ ده دومره عظیمه فائدہ عظما ده صاحب دا پرې نه دی دا پرې نه دی زکه چې ما کم تحقیق کړی دی که ډیر متمول هم شي د دنیا خاوند هم شي دا فدیه هغه پورا نشي ورکولی. فقهاء کرام دی الله تعالی درجه بلندی کی تاسو دې دا خلق خطا نه کی حدیث پاک کې دا خلق په حدیث نه پوهیږي
فقهای کرامو د احادیثو نه د قرآن کریم نه د قیاس نه د اجماع نه دا مسئلې راځي دي دا د هغوی کار دی ستا کار نه دی ته پرې نه پوهېږې نو د دې وجې نه دا شته دا موجود دی د دور اسقاط کې فایده څه ده چې دور اسقاط د ونه که پوره فدیه چې ورنه کې صدقه د شو خو فدیه نه شو دویم دا ده چې فدیه به مالدار سړي ته نه ورکوي دنیادار ته که مالدار سړي ته دې ورکړه صدقه شوه فدیه دې ونه شوه چې څو وخت دور اسقاط وشو 1 روپۍ دې هم په فدیه کې لګي دا خیرات چې کوي دام فدیه کې لګي او که یو هندو له ورکوي هم په صدقه کې لګي صدقه به هندو جایز ده که دنیادار مالدار سړي له ورکوي هم فدیه کې لګي نو دا د دور اسقاط کې دا کمال دی عظیم کمال دی صاحب د دې وجې نه چا خبرې مه منئ دا رواج نه دی دا رواج شرعي دی شریعت په اصولو باندې دا رواج دی دا خامخا صاحبانو دا کوي ځکه چې ما حساب کړی دی پخوا زمانه کې پاکستان کې د یو کال د مانځه فدیه شپږ ورځ کې څو مانځونه دي شپږ شاباسي ویتر پکې مستقل مونځ دی دا فدیه جدا غواړي شپږ مانځونه شو ما چې د دې حساب وکړه د یو کال فدیه په سړي باندې 88 منه غنم د پاکستان په من باندې دي نو 88 منه غنم ته رفیق مولوی صاحب دا یو من د پاکستان دلته و منه دی ٹھیک دا نو دا په 88 کې ضرب کا دا ضرب کا دا وګوره 88 ضرب کا په وو کې 400 منه غنم دا صرف د یو کال دی دغه ته پیسو ته واړه 200 روپۍ باندې منې کا 200 روپۍ باندې منې کا صاحب دې کې 400 منه په 200 کې دغه کا ضرب کا سو 1,490,000 صرف د یو کال فدیه ده او پتا باندې فدیه ده مثال د 1200 کالو نو ته پورا کولای شي فقهاو ته دعاګانې کوي صاحب دا بیا روزه پاتې ته نذور پاتې دي کفارات پاتې دي په دې لږ شیز باندې صاحب ساده پشي نو دا اشنایان پاسې دا ولې خپه پیسه په مسلمان خوشالېږه چې د دا غاړه خلاصه شي زمون په مذهب باندې دا بعدن دفن د دفن نه پس هم دا دور اسقاط کیږي لیکن علما وایي چې د دفن نه مخکې دا دور اسقاط وکړي چې دا مړی پاسي اوچتوي او قبر ته کوزوي چې غاړه خلاصوي وصیت کوي صاحب خامخا وایي دا کوي خامخا بس کو سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله